یو باس استاسو په مخ کې چې شیطان زړه کې دا خیال وکړو چې د آدم علی السلام ته په نه سجده کولو باندې زه عمر له تباه شوم، اوس چې دی هم ما نه په دې جنت کې پاتې نشي، نو چاله جوړ کړو چې دی دواړه به دا دانه څنګه وخوري. نو په دروازې د جنت کې اوس په دې کې درې قسمه روایت دي. یو روایت دا دی چې دا شیطان خو کافرو او د کافر جنت ته ننوتل چې دي دا خو نشته، نو دې دننه څنګه لاړو؟ دا بی بی حوا او آدم علیہ السلام ته قسم وخوړو. روایت ډیر دي خو بهرحال صحیح روایت دا ده چې دې په دروازه کې ولاړو او هغه دواړو ته قسم وخوړو. اوس دا قصه چې دا خدای پاک کوي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې وقاسمهما انی لکما لمن الناصحین فدلهما بغرور. دې دوړو ته قسم وخوړو چې زه تاسو ته ستاسو د ښېګړې خبره کوم. دې دوړو دا خیال وکړو چې داسې خلک به وي چې قسم په دروغه خوري. دی یو شي دې دواړه پریشان کړل چې قسم په دروغه څوک څنګه خوري. اوس عزیزانو دلته یو ټکی واورئ، نن د انسان شیوه دا ګرځېدلې ده چې په هره خبره باندې قسم خوري، په هره خبره. بیا شیوه دا ګرځېدلې ده چې خبرې د پاسه به وایي چې ښځه دې په درې کاڼي را باندې طلاق کوي. خاص کر بیا پختون قوم کې دا عذاب ډېر زیات دی. نو قسم چې سړی وخوري د هغې څه علاج شریعت ویلی دی، او که دې په دروغه باندې په درې کاڼي ښځه دې را باندې طلاق کوي، د دې عمر له علاج نشته، عمر له. یو علاج دی چې هغه قرآن ښودلی دی چې کوم سړی چې ښځې له درې طلاق ورکي، نو دغه ښځه به بیا دته کله روا کېږي؟ دا به دته هله روا کېږي چې حتی تنکح زوجا غیره، چې دا ښځه بل سړی په نکاح کی او بل سړی ور سره شپه تېره کی او سحر له هغه طلاق کی او هغې نه بعد بیا عدت تیر شي، نو بعد بیا دې غړومبي خاوند ته روا کی. اوس داسې بلا څوک پښتون وکړي. نو زه وایم چې تقریبا پښتانه په دې قهر گرفتار دي چې طلاق ښځې ساتي. بیا براشي ماته بس جی پوی نشم خلې نه مې وتی دي او پوی نشم جی غصه کې وما. نو ښځې له خو طلاق سړی په غصه کې ورکوي که نه؟ په رضا څوک ښځه طلاق کوي څه؟ مسله دا ده چې غصه خو لا څه کوي، که په نشه کې وي او ښځې له طلاق ورکړم پې طلاقي په نشه کې چې ځکه چې د نشه کوله ولې په یو سړي باندې ښځه نه طلاقېږي چې هغه لیونی وي.
بالکل مرفوع القلم وي او ځان باندې نه پوهېږي نو کاغه یو دوه درې ووایي نو دا نه کېږي د لیوني طلاق نه کېږي باقی خبره دا ده چې د دې نه سوا که په ټوکو کې ووایي په ټوکو کې هم پې طلاقېږي نو دې لپاره خدای لپاره دې بلا نه ډېر ځان ساتئ ځکه چې نن دنیا په دې قهر کې ګرفتاره ده دنیا دسې دسې خلق معمولی ده چې ژوندي زبرګان ښکاري او د خولې نه دا بلاوتي او علاج بیا نه نو د دې وجه نه د دې خبرې متعلق به ډېر زیات خیال ساتئ د طلاق ټکی مه کوئ قسمونه بیجا خوړل چې دي دا مه کوئ د دې انجام او نتیجه چې دا هغه بیا ډېره زیاته خراب وي نو د آدم علیه الصلاة والسلام دی دا یقین نه راتلو چې په دروغه به څوک قسم څنګه خوري یقین نه نو هغه نیمه دانه بی بی حوا وخوړه او نیمه دانه آدم علیه السلام وخوړه حالات د جنت بدل شو او حکم ورته وشو چې تاسو د جنت نه وځئ جنت نه ووته بی بی حوا په جده پرېوته او آدم علیه السلام په سرندیب باندې 300 کاله جداو 300 کاله دا الله پاک د قانون د یو ټکی خلاف ورزی شوی و نو 300 کاله آدم او بی بی حوا جدا وساتل او ورته چلم وخودو چې په تاسو دواړو برحم اله کیږي چې تاسو زما تر څو پورې خوښئ نو تاسو به دا وظیفه وایئ چې ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا انفسنا دا وظیفه بوای ربنا اے رب زمونگا ظلمنا انفسنا مونږ په خپل ځان زیاته کړي وان لم تغفر لنا وترحمنا کتارا تبخنا او تارا باندې رحم ونکړو نو نکونن من الخاسرین مونږ به شو د نافرمان کوونکو 300 کال آدم علیہ السلام او بی بی حوا دا وظیفه کړې وه دې ځان ته وګورئ قدم بیرته د الله د حکم خلاف ورزي کیږي قدم بیرته قدم بیرته چې دې جمعه دروازې نه بار وځي او چې قدم ږدي نو د خدای د حکم خلاف ورزي به ګوري چې بیا بل قدم ږدي بیا به ګوري چې بل قدم ږدي بیا به ګوري چې سړک ته وځي او دا غټ سری وګوري بیا به ګوري قدم بیرته وای داسې خلق بم جنت ته ځي او داسې خلق به هم چې دی بخلی کی خبرې چې کوي ته هغه خبرې واوره ځان ته به د نظام الدین اولیاء زوی وي په ځان به د بزرګۍ جنډه ودرولي خبرې چې کوي خو څه غول بخوري نو نیکان خلق خبرې چرته غلطي کوي
او د نیکانو خلقو خبره به د یار نه بل چا سره وینا. رحمان بابا وی چې کم کلام چې زبیتا لچا سره وکړم کم کلام چې زبیتا لچا سره وکړم سلطو بی دی په هغه کلام زما تا نه بغیر چې بل چا سره خبر او کم پاغه خبرو مې د سلطو بی بی تا نه بغیر به بل چا سره خبر هم نکو. کم کلام چې زبیتا لچا سره وکړم سلطو بی دی په هغه کلام زما بیا بل چاته به ګورم نه. څوک چې بې داستا د مخه بل ته ګوري څوک چې بې داستا د مخه بل ته ګوري آئینه نا صفا د صفا ندا د یار نه به بغیر د بل چا مخ ته ګورم نه. 24 घंटे بده که په تصور کې وي که په خوب کې وي که په ویښه وي بس تا نظر بم د یار په مخ باندې. داسې هم څوک تېر شوي دي او که نه ما او تا غوندې خو نه زمونږ غوندې وو. مونږ خو چې ماسپښین د مانځه نه جومات نه وځم د جبرائیل علیه السلام په تمه یو چې مونځ مې وکړو جبرائیل نه دی راغلی که 2 رکعاته نفل وکړم د جبرائیل علیه السلام په تمه یو. هغه یو سړی و 100 کاله عمر یې و نو 100 کاله یې مونځونه ډېر کړي نو زړه کې وایي چې یاره چې دا ما ته به خدای کم جنت جوړ کړي ما خو بې خوتو په مونځونو کولو باندې د شپې خوب ګوري په خوب کې جنت ته لاړو یو ملائکه یې ولیده چې هغه په یو خوا خدای ته ولاړه وه. دې ته تپوس کوي چې کله نه داسې ولاړې. هغې ورته وایي چې لکونه کاله وشو چې کله نه خدای پیدا کړې مو ورته ولاړې. وی څه په پته م پوهېږي؟ وی والله که پوهېږم چې قبله یم که نه. خو ستاسو ته څه یقین شته چې دا ستاسو منځونه خدای قبلوي؟ یقین شته؟ دغه منځونه کېدی شي چې د قیامت په ورځ په دې مخ دروویشتی شي. زرک شه تا منځونه دې دپاره نه کول چې خدای پرې خوشحال شي. تا منځونه دې دپاره کول چې خلک راته ښه سړی ووایي. نو خلکو درته دنیا کې ښه سړی ووایي اوس ما سره دې څه حق نه دی پاتې. ځه نو عزیزانو د دې وجې نه په ایس عبادت باندې غرور نه دی پکار. په ایس نیک کار باندې غرور نه دی پکار چې ته دا ووایې چې ما دا نیک کار وکړو بس زه زبرګ شوم. زبرګ مرګ نه دا زمونږ ګیري دي والله العظیم دا هغه د طالب خبره ده. چا یو خان ورته ووایي مولا صاحب وی ستا دا ګیره ښه ده که زما د سپي دا لکۍ ښه ده؟ وی خان ما ته پته نشته. وی ولې؟ وی که دې ګیري ایمان تیر کو خو ستا د سپي د لکۍ نه دا ګیره ښه ده او که ایمان یې تیر نه کو نو بیا دا ستا د سپي لکۍ تې ښه ده. تاسو خیال راغی؟ اوس ګیره دې پرېښې ده نو د دې دا معنا نه ده چې چېرته ګیرخری لی وګورې نو مخ ته پړ. بعضې دغه داسې دي چې
چا ګیره کله کړي دي ګول لوپټه داسې په مخ راواچي لکه دا ښځې چې سړی وګوري که نو په مخ لوپټه راواچي ولې وایي سنتونه یې دغه کړی په ارام کښېنه په ارام کښېنه ځان به د سپینه او بدتر ګڼې د سپینه هیڅ پته نه لګي چې د هغه منظور نظر څوک دی هیڅ پته نه نو دې وجه نه د خپل ځان به هر چا نه ذلیل ګڼې خوار به ګڼې پلیت به ګڼې بعضې سړی راشي پوښتنه کوي چې یاره جي هغه پلانی ملا کې دا عیب دی نو زما مونځ ورپسې کېږي یا ګیرخریلی پسې مونځ کېږي زه دا فتوه تاسو راکوئ اوس چا چې ګیره کله کړي هغه پسې مونځ کېږي ولې ګیره چې نشته اوس تاسو د زړه کې وګورئ دا ګومنځ کړي چې تراشه او یو سوډر ولاړی په مصاله باندې او داسې ورته وایي دا څوک مخکې کړی دی داسې به وایي که نه به وایي دا څوک مخکې کړی داسې کوي نه رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې علاج ښودلی چې ته ځان د هر چا نه خراب ګڼې هر چا نو چې تراشي او ګیرخریلی مخکې یا تراشي او تا یو سړی په یو ګناه لیدلی په زنا دی لیدلی په شرابو څکلو دی لیدلی او هغه مخکې په مصله ولاړي او تا وویلې چې وایي تا پرونه دا ګناه کوله او نن زه د پسې نو د دې دا معنا چې تا د هغه نه ځان ښه وګڼلو که نه چې زه زبرګ یم او دا پلیت دی نو دا غرور دی چې دا غرور دی چې تا د هغه نه ځان ښه وګڼلو دا ګناه به عمر له نه معاف کېږي عمر له اره یو ګناه به په قیامت کې معاف شي لیکن د غرور ګناه به تر قیامته پورې چې توبې وباسې نو نه به معاف کېږي چې ځان ته غټ وګورئ دا یاد لرئ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی صلو خلف کل بر و فاجر منس کوئی رستو د هر نیک او د بدنا که نیک مخ کې ولاړو خو نور نه لا نور او که یو مردار ستا په مخ کې مرداری کړی وه هغه په مخ کې ولاړو په مانځه او نیت ته ورپسې نه تړلو نو تارک الجماعت ملعون د جمع ترکون کې شیطان دی ته به د شیطانانو په صف کې په قیامت کې ولاړې ځکه چې تا ځان ته غټ وکته یو قسم ملا پسې به مونځ نه کوي چې د هغه عقیده ټیک نه یو ګناهګار دی او یو اعتقادي سړی دی عقیده یې ټیک نه نو هغې پسې به مونځ نه کوي مثلا ستا د عمل کې ډک دی دا قسمه خلقو نام یو سړی دی او په زیارت کې ناست دی دا ما ډېره تماشې کړي دي
खलक राल अगी तो वही झुक जाओ, अदब का मुकाम है, झुक जाओ। ना खलक खबर तप सजदा गुरजई च खबर त सजदा उकड़ा नु दा अल्लाह न सेवा गैरुल्लाह त सजदा च दा कुफर दे नु दाग कार टोल औरज दा दे चा खलक काफिर कई नाग पसी मुज बिल्कुल न कीगी। दस सड़ी पसिबा मुज न कह च चा एतिकाद दाई या द चा एतिकाद दाई दाद दी की तवक्के दे जमुंग दिमल की दा किस्म खलक अमश्ता अल्लाह के पल्ले में वहदत के सिवा क्या है? अल्लाह के पल्ले में वहदत के सिवा क्या है? जो कुछ हमने लेना है ले लेंगे मोहम्मद से। वो अल्लाह सरा सिशे अल्लाह सही वो तौहीद दे और सरा बस यो जात दे कमुंगा तासा अगस्तल पकार दी नु जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह न बया दी नु जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ता अगा मकाम वर कोल च द खुदाई बेइज्जती पकी उशी पदे सरे काफिर कीगी ना। हां जी उस दात वेल च अल्लाह मोती वाना कासिम अल्लाह वर कौन कह दे उसी तकसीबउन के अल्लाह द दिन रा कौन कह दे उसी तकसीमउन के दा जायज दी दा हदीस के रागरी लेकिन अल्लाह सरसदी कसदी खूब तासु ख्याल रहा नु यो दा किस्म खलक दे च एतिकादी तौर दा से द इस्लाम नबारी दे खल्क पसी मुज न की और च एतिकादी टीके और गुनाहगार और सुमरई पागा पसी मुज की जानना दा बुजुर्ग जमेल जामन में जोड़ा हुई कुछ मुसलमान कदरीवी हो गुनाहगार और सुमरई हो मख के वलाड़ो जकला कला चरता पेख शमा उस खैर दादा को दर्द वजरा न जमे हम डेरे पाती दी वो चरता पेख शमा नो पाडाला के चिदा से ताजा गिरे कला कड़ी मख के कम नु शेखान में खान चे मां सरे नु तो जी दासक होई पखपला ब मख के शुवी होई माल पखपला खुद के दे न शुमा और तासु में मजका न कोले चे लक्सासु दा नफ्स मरिश नफ्स ने मरिश न जमू नफ्स काटते अमालाना वही नफ्स मारा कम तरज फिरऔन ने नफ्स मारा कम तरज फिरऔन ने लेकिन ओ रऔन मारा ने कोई जमान नफ्स दे दे फिरऔन न कम न दे दुमरा फर्क दे चाह सर फौजो मा सर फौज निश्ता किनी जमान नफ्स पूरा दे फिरऔन नफ्स तासो ख्याल रहे नो दे वजन अजीजानो दे तब ढेर ख्याल कवे चार शे बाजार नख गणे और अलब नेक कीगे और अलब बुजुर्ग कीगे और अलब खुदा तनीज देखेगी दगा मसला को द उलमाए देवबंद दगा मसला मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह द देवबंद यो मामूली चणे बरौनी हो और आगा बेमख की कोई पाग पसे बेमुंस को उलमा बवर्तवी च हजरत दा उलमा दी तपखपल है अगर ये तालिब हमसे अच्छा है ये जब रास्ते पे जाता है तो इसके सामने फरिश्ते पर बिछाते हैं और हमारे यहां नहीं बिछाते दा तालिब चिरे दा खदे दा मलेकी वजर घोड़े मुंगते न घोड़े मसाला दादा चिकम तालिब द दीन पलार के होते ही
او دین زده کوي دی چې په لاره ځي نو ملایکې ورته وزرې غوړوي. دا طالبان چې دا ستاسو په کوڅو کې وظیفې غواړي دا تاسو نه په کروڑ درجې اوچت دي، په اربونو درجې تاسو نه اوچت دي چې دا ستاسو په کوڅو کې وظیفې غواړي. زه هغه وظیفې هم ګورم چې تاسو په ټوکرای کې ورچولي، هره ورځ ګورم، یوازې نه سکم هم ته لګي لګي. یو جینۍ کور کې ونه د شپې چېرته ماسته جوټه کړي دي سپي، چې سپي جوټه کړي دي نو د مستو کټوای ټوله جوټه کړه. نو لور ته وی بچیا تو یوای ما طالب کراغه غلې ورکا بیا. نو هغه طالب چراغه د مستو کټوای ورکړه دا یو سمولا صاحب جمعات ودا خو زنه شمړې مانه به ماته شي. نو هغه خپل لور ور سره کړې دا غیر راوړه جمعات. نو مولات پښتنه کوي چې تاسو خو وظیفه نه ورکوي دا نن هم د مستو کټوای څنګه راوړه. و استاد سپی جوټه کړي و بیگانو مور مې ویل چې تو یو یم مولا لې یو سي ویل ښا مولا مناړي غوندې و کټوای د زمکه راوښتا ما ته کړه. نو جنې په جړا شو چې په جړا شو نو ویل ولې جاړې خو یا خړلې او یا ما ته کړي نو سپي ویل مستو پسې نه جاړم د کټوای کې به منیا د شپې متیازي کولې نو انیا به می وਹੀ چې زما د متیازو کټوای دې ما ته کړ. دا ستاسو وظیفې هم ګورم، تاسو خیال راکړئ. د جمعات چې کوم قدر د ستاسو په زړه کې ما ته هغه معلوم دی، د طالب او د چڼي او د امام چې کوم قدر دی ما ته هغه معلوم دی. تاسو خیال راکړئ. په دې هر څه زه پوهېږم. دا تمې مه کوئ وروره چې کې نه او مه په دې تمه کېږئ چې ته مړ شې او په قبر دې زه ودرېږم او دعا وکړم چې دعا وکړئ چې خدای اته واړه جنت ورکړي. نو کوم مولا چې دا وایي چې خدای اته واړه جنت ورکړي نو هغه ته وایي چې خوله دې ماته شه اته واړه جنت دې چې دله ورکړه مونږ به کوم خواځو قل بالخو اته جنتونه دي که نه نور خو شته تا اته واړه جنت دې له ورکړه په دې نه کېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ابو طالب په ایمان کې ډېر حریص و، ډېر حریص. خدای دې مسلمان شي لیکن هغه ازلی بدبختو نه کېده چې نه کېدو د ده زړه کې دا راله چې کده نه کېږي په قیامت کې به څه چل خو کومه څه شفارس به کو. الله ورته وی انک لا تهدی من احببت، انک لا تهدی من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. ته چې چا سره مینه کې هغه ته هدایت نشي کوله. هدایت د الله خو خدا چې چاته یوتی. انک لا تهدی من احببت ولكن الله يهدي من. دا د خدای کار دی چې څوک په هدایت باندې. نو د دې وجنه ډېر خیال کوئ، ډېر سوچ کوئ. ټول عمر به د عبادت کړئ. ها 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 چې ستاسو د جنت په منځ کې یو لیشت فاصله پاتې شي، یو لیشت ناګانه به درنه داسې کار وشي چې بیا به ستاسو د دوزخ په منځ کې یو لیشت فاصله پاتې شي. خبردار چې په څه شي غاوره نه شي. زما یو نیکه کې د نیکه زما پلار ته وی ترونو ته مې چې هغه ورته په آرام کې نه چې لکېږي اوس څه مطلب نه کوټه جوړه کو زه چې لکې چې لا پیژنې چې لا دې ته وی چې په کوټنۍ کې کینی او بس عبادت کې یو دا د تبلیغ والا او چله دا
چلې لګوي داسې زورم ورکی ته پوه شو په خبره چله یې لګولي او خیال کوئ خدای ته ګورئ هر وخت په خوف الایمان دې ټکي ته وور الایمان بین الخوف والرجاء وایټو الایمان بین الخوف والرجاء ایمان چې ده هغه د یری او د امید په دامنس کې ده څه شي کې ده د یری او د امید په دامنس کې ده ډېر خیال کال دې لګولې شل کال دې لګولي عمر دې لګولې ډېر خیال الایمان بین الخوف والرجاء ایمان د امید او د یری په دامنس کې ده د رحم به هر وخت امید لري او د قهر نه به هر وخت څه کېږي یریږي نازمانی کوي چې زه چیله کېږم ایو په آرام کې چیله کېږم کوټړی ورته جومات سره جوړه کړه چیله شو یو سور لس ورځې چې تېرې شوې نو چا بار آواز وکړو چې ای شیردل مامال ماسای خو چا په کوتکوال په سرو وینو یې رنګ کړه په اپریدی ژبه کې چې د شیردل نوسی چا ووالو په سرو وینو یې رنګ دا امسا په اوږه راووتو د چیلې نه وی چې دا چا وال دی مال ماسای دی د پاتې شروع شو خلق راټول شو چې ما ابا چیلا دې خرابېږي وی چې چیلې به کار کې یړکه یې مړ کړه وای په ایمان مونږ داسې یو که نه یو ټول جماعت وای ټول داسې یې که نه بجلیګر ملا پسې جمعې منظم کړی دی کور ته لاړې او ګیرې م ګمنځ کړي دي او صاحب او چا بار آواز وکړو چې هغه چیله شوی چې د هغه خو نوسی چا ووالو سرې وینې به چا چې راوتې ګیره دې په یو ځي او ته په بله ځې او وښکي دې په بله ځي او کېنه د سوټای زویا دا بزرګي دې ته وایي دا ښه سړیتوب دې ته وایي مونږ خمه نه یو د پیشو روڼه یو وایي پیشو تر هغې پورې شیخی چې په مږو نه یې پیښه مونږ قسم په خدای چې هغه یو تر هغې پورې ښه سړي یو زبرګان یو نیکان یو چې مږه راته نه ده معلومه چې مږه وګورو بیا د ځان تماشه وکړه په مونږه امتحان نه دی شوی اوس زه به دا وایم چې والله که زه پردو ښځو ته وګورم نه نه ګوره زما هغه غور نیکه چې د قبر نه راپاسي والله که په دې ایمان ټینګ شي او بیا په پاکستان کې به ټینګ شي خدای راستي دا تاسو ګیرو والا مې سپینګیري کتلي یې داسې چې تېره شي داسې کوس پاس ورته ګورئ ما سره روانو یو زبرګ زمونږ د دې جومات ملګری و روانو ځان به ډېر ما ته به وایي چې تا ناړي یې ته ډېر وران یې او تاکو بکو یې ما ته به ویل تاکو بکو یې مال ښه ده روانو په لاره او په خدای باور وکړه د سلو لوټ پروت و غړپ خپه یې پې کېښوه او ځان یې پې بودري کو او راواغسته او په بډه یې ووایه چې داسې لږ مخکې لاړو ما غړپ دې بډې ته لاس واچولو مالا ناړي څوک دی ویل څوک دی مال زما په مخکې ماشومې نه لوټ پرېوته او تا په بډه ووایه نو وایه زما دا خبره رښتیا شوه که نه چې پیشو تر هغې پورې شیخی چې په مږونو نو مونږه تر هغې پورې زبرګان یعنې تاسو په ایمان ووایئ چې کم کور کې مړی شوی مړی ښځه کونډه شي مور بوره شي ماشومان یتیمان شي او ویرونه کېږي لګیا یې پکې
او خیرات کړي تاسو مونږ ورته ناستو دا د نوړای په خله منډي کنه منډي ها سلوخته ته چلار شي التهای هاي کیږي دا د نوړای په خله منډي کنه منډي کمزه کی چې خزا کونډه او مور بورا شوا او ماشوم یتیم ته زګورم زما دا غپلار دی بیړه په قبر کې تباشي چې په دغه ځای کې مما مال او بس کلم خوند راکړي او بس کلم. الحمدلله ستاسو دعا ده خدای د دې نه ساتلې ودونو نه ساتلې. اوس یو جنگ تیرې دو دلته په لاره زما مخه 12 بجې وی یو لسنی می وی لارې دی او دغه دی او کیمرې لګېدلې دي په ډاټسن کې دا جن فوټو او دا خزو فوټو په سرک کو باس کیمرې لګېدلې ویډیو جوړای لګیا دی او کیمرې لګېدلې او په خزو له په لارې کې دمان کې نولې دی او خزو لګیا دي دغه کوي اوس نالا غریبی دا چینی گرانه شو چینی دی خدای پاک پک 1,00,000 روپے بورائی کی چې د لته ټکوي او شنه چای نشي اسکله چې ډاکټر ورته وایي چې شنه چای ولا پقې کوي دا بچکیږي کې نیمري او د شنو چای د چټاکای چینی وسته نه او سړی مردار شي په 1,00,000 روپے بورای شي. دا قوم د دې قابل دی. هغه کومه ګناه ده چې دې قوم پرې خو په فلحال په پاکستان کې کومه ګناه ده چې ګرانی رااله دا یو عذاب دی په پاکستان راځي چې دا پلانې ګناه پکې پریدو چا پرې خدا کومه ګناه ده د دې غریبو په کور کې وګوره د مالدارو په کور کې وګوره د سرمایه‌دارو په کور ټول شپه پکې ډمتوبي ټول شپه. اوس پکې دا بل شی راغلی دی دا جالای غوندې څه یي ما نه تاسو هم ښې نامه خو یې درځي ډیشنټینا. په ډیشنټینا کې هر څومره ملکونه چې راکاږي یو ملک پکې داسې دی چې کمپلیټ بربنډې ښځې پکې ښایي. اته وګوره د دې ټولو په کورونو لګېدلي دي که نه دي لګېدلي؟ قسم په خدای چې ټوله ورځ د لاس ټاټکې او مزدوري کوي د هغه په کور هم د ډیشنټینې جالی لګېدلي دي. رکه که د دې قوم د خدای بیخ بنیاد وباسي هلته چې چېرته ګوټو بني دا څه د سړي زامن دي یا دا د دې قابل دي چې دې ته سړی وایي چې ما اوس داسې کوئ دا واورئ چې کوی په غاړه یو سړی ولاړي او وایي چې زه ټوپ کوم داسې ورته مه وایي چې ما وایي څه کوې ټوپ کومه پرستو نه لږ ټېله ورکړه چې غړمبې شي او ورځي او مردار شي. نن سبا داسې وخت دا به چاته نه وایي چې ما الټه دې د دې ځای نیسي که ورته شابه ادې دوست دی. دا د هغه آدم علیه السلام اولاد دی چې کوم آدم علیه السلام ته د الله تعالی په یو نری غوندې ټکي خلاف ورزي باندې 300 کاله د ښځې نه جدا ساتلی او 300 کاله او 300 کاله دا وی چې ربنا ظلمنا انفسنا و خدای ما په ځان زیاته کړې دې وان لم تغفر لنا کپ ما دې بخناو نکړه وترحمنا ورحم دې نکړو نو لنکونن من الخاسرین. عمر لبتواشا دا آدم اولاد ستا آدم چې تتی پیدا ابتدا د انسانیت وا په یو خلاف ورزي کې الله ور سره دا وکړه ستا قدم بیرته خلاف ورزي دي پته نه لګي چې څه به در سره کیږي.
نو الله دې رحم وکړي او خدای دې فضل کوي. که د خدای فضل او مهرباني نه وه موجوده عمل د پاکستان چې دی ترو او که ملا دی او که پیر دی او که زبرګ دی او که پلانې دی او که پلانې دی. اخبار کې راغلی شیخ جنید صاحب کی زیارت وی چې د مزاراتو بے حرمتی وشي، د زیارت بے حرمتی وشي نو دا خلک ګرم چاله د مزاراتو بے حرمتی وشي. دی خو وګورئ شیخ جنید صاحب کې نه چا جنډه غورځولې ده، نه چا غلاف سوځولې ده، نه چا سکړې دي. دا اخبارات ته خدای پاک په خپل عظیم قهر گرفتار کی. دی همیشه شر له هوا ورکوي او فساد له هوا ورکوي، هیڅ نه دي شوي. دی خو وګورئ بی بی عایشه څوک وه؟ پیغمبر بی بی وکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم دفن چې دی د بی بی عایشه په کوټه کې شوی، دا د هغې کوټه وه. نو بی بی عایشه به د پیغمبر زیارت ته چې راتله نو بی بی عایشه وایي چې زما مخ به بربنډو، ځکه چې پیغمبر زما خاوند و. بیا چې ورسره ابوبکر صدیق دفن شو او بیا به بی بی عایشه ورغه نو بیا هم وایي چې زما مخ به بربنډو، ځکه چې ابوبکر زما څه پلار و. چې حضرت عمر ورسره دفن شو او بی بی عایشه وایي چې زه به د پلار او د خاوند قبر ته لاړم نو مخ به مې پټو، ځکه چې حضرت عمر پردی سړی او ما د هغه د قبر نه به ستر کول. ټیک شو. شیخ جنید صاحب ته ورشئ 24 ګنټې تېنه ګیر چاپېر ښځې بربنډې ناست دي، 24 ګنټې. او شیخ جنید صاحب بذات خود دومره لوی سړی و چې دا د حضرت آدم بنور رحمت الله علیه خلیفه و. دا دومره عظیم اولیاء او بزرگ د زمانې تیر شوی دی. نن ورشي ښځو هلته سال جوړ کړی. ټیله بلیسار سره زیارت هم لیدلی که نه؟ که مازدیګر همړه خفوي نو ورځئ لږ لږ ها کله هم داسې اړه خفوي شیخ صاحب اړه دې تیاروي نو داسې لږ لږ تماشه کوه. د بلیسار د قلا په دې ګوټ کې دا زیارت وګورئ او دلته ښځې وګورئ. که سبا چا ووې دلته چې دلته د ښځو سال جوړ کړی دی نو بیا به وایي چې هله د زیارت بې ادبي وشو. او په شامي روډ باندې چې ټوله شپه زنا کېږي د اسلام بې حرمتي نه کېږي، شراب پکې څکلی کېږي او ښځې په زانګوګانو کې دغه کوي، د اسلام بې عزتي نه کېږي. د قرآن هر یو دفعه په هر سرک د خپو لاندې پیمالیږي. نو د قرآن بې حرمتي خیر دی، د زیارت بې حرمتي وشه. دې وجې نه لږ سوچ وکئ، خدای ته وګورئ، د خدای لویې ورځې ته وګورئ. د خپلې دوکاندارۍ پرېږدئ، د خپلې دوکاندارۍ پرېږدئ. راشئ د ټول پاکستان د ټاپ علما را جمع کوي چې د قبرونو حاصلات خوړل جایز دي او که ناجایز دي. قبر نه دوکانداری جوړول دا حاصلات خوړل دي او ناجایز دي او که جایز دي. دا استفتاء وکړئ. زیارتونو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم هم تللی، قبرونو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم هم تللی دی، خو دعا یې ورته کړې ده، دعا یې ورته کړې ده. قبرونو ته تلل چې اسلام اجازت کړی دی د دې دا معنا نه ده لکه په پنجاب کې چې زیارت ته ښځې ورشي او زوی نه نو چرګوټی ځان سره وړي نو زیارت ته وایي چې بابا کوکړ ته پتر دی، کوکړ ته پتر دی، دا چرګوړی والا او زوی راکا. دا که په اسلام کې وي نو خبر نه یم کېدای شي زما علم نه باري. واخر دعوانا یعنی یو شی دوایي ده. په کارخانه یو قسم ټیکس، په هول سیل ډیلر باندې بل قسم ټیکس. ډیلر چې په دکاندار خرڅه کی، دکاندار ته وایي چې اوس به دې بل لیبل په دې بوتل لګې، په هغې باندې به لیکي انکم ټیکس لیکلی بلا ټکی دی مانه اوسې دی، خو په دې به د خرڅولو ټیکس 15 روپۍ ورکوي. سیل ټیکس، سیل ټیکس.
اوس یو بل خبره ده دا بند کړه لوډ سپیکر ای روک شي فلکار کوي چې خدای او رسول ته متوجه نه یي او تاسو خیر ورځ ولیدې کمړم په قبر می غټه سوټه غولو کوي سو پوره چې د خدای او د جناب محمد رسول الله درته متوجه شوی نه یي خدای نه ګڼلې او رسول نه ګڼلې او تاسو خاور زولي دم داسې بدر په در خاور په سر ګرځي واخر دعوانا او د خټې داسې دغه غوندې جوړي او په قالب کې واچي چې قالب کې واچي پاسه په تار را کاږي داسې وې غورځي خخته ته جوړش د خخته جوړېدو اول قالب چې دا ایجاد ګرانو اوس دینه پس نور خخته جوړول دا ګران کار نه دی هر ورځ ګور لکها کروڑها خخته په قالب کې جوړي د مور پر رحم کې هغه قالب چې د آدم علی السلام تصویر پکې جوړو هغه قالب الله ستاسو د مور په خېټه کې نو هر سړی او معشوم چې ده ا د مور په خېټه کې هغه قالب نه جوړيږي او بیا غې د پاره ماده څه پیدا کړی دا چې اوس دا خخته بچي د مور په دې خېټه کې جوړيږي د پاره میټیریل پکار دی ٹھیک شو میټیریل هغه میټیریل د مور په سینه کې خېده او د پلار په ملا کې خېده یخرج من بین الصلب والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق فلينظر الإنسان دا انسان دی لګوګوري چې د څه شي نه پیدا دی خلقا من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب دا هغه نطفه نه پیدا دی چې د مور د سینې نه دل تراشي او د پلار د ملا نه دل تراشي دو ساس کی اوس دې دو ساس کولا نور میټیریل د کم ځای راغی خو چې نطفه دې تراله شي د مور ماهواري چې کومه دا غ بند شي هغه ماهواري ستا د بدن میټیریل شي سرونه خوځوي خدای راستي کا پټک پويږي اسه دلته یو تیراوال ما پسې مونږ کړو دلته نو زه داسې چې بارو وته مانو امرګری ته لګی چې خلو چې کوافر خبرې خو یې وکړي دا سه کوافر ملو ما چې تلی دلای نه کړه د چې بس غلطی تیر شم مالوس دته څوې کافریم کړي ورپسې نورور تاسو هغه ما درته یو ځل ویلو چې د موټرونو کې رستو مارغان د صاحبانو یخي نو موټر چې رواني او خوځینو دا غي د اثر داسې کی خپنه شي تاسو هغه مارغان یې بس کني اوس در کې یو را پاسو مو درو مې چې دا ما څو وي ځان ستړی کول دی خو زما غاړه خلاصي زه د خپل ځان په خلاصي کې تاسو ځان پویوي کنه پویوي خو دې ته ګورئ چې په دې کائنات کې ګورئ یو د الله ذات ته چې هغه په بنده باندې څومره مهربان څومره مهربان وګوره یو بادشاہ دی اغا خکار باندې تله چې خکار باندې تله د خکار چوکو نو د خکار وخی ورته کړي وزیران وغیرہ ور سره ناشتي او خوري
یو کارغر راغی او د بادشاہ د مخې نه تیکه او تختوله چې وی تختوله بادشاہ ته ډیره غوسه ورغله چې کارغه څنګه دا جرأت وکړو چې د بادشاہ د مخې نه تیکه او تختوله پاس سور شو ورپسې منډي اوس کله کله بادشاہانم سره د عقل په غرونو سرش عقل نه لري او زمونږ د پاکستان بادشاہان خو همیشه د خره لکۍ نه ویلي په دې ډب نه دي منډې منډې و د مخکې وزیران ورپسې کارغه د یو دیوال ناخوا ور واوړېد چې ګوري یو سړی داسې تړلی پروت دی لاسونه شاته او خپې د کارغه هغه تیکه یوړه او د سړي له په خوله کې ورکړه چې بادشاہ ورورسېدو نو کارغه خو لاړو د سړي ته وایي څوک یې هلک وی صاحب په دې لاره روانم سوداګرو ما غلونو وشو کوله او لاس او خپې راته وتړل هغې رانه لاړه او زه پروت وی روټۍ او بد څه چل کې وی څلوېښت ورځې مې وشوې چې دلته پروت یم دا کارغه ټیم په ټیم اوبه م راوړي او په خوله کې راچوي او روټۍ م راوړي او په خوله کې راکوي 40 ورځې او ځان پرانیستی شم تړلی داسې نو مولانا روم وی السببها بگذرو تقوی طلب السببها بگذرو تقوی طلب تا خدا روزی رساند بے سبب وی ہلی لٹول پریگدا تقوی کا دا اللہ دا راضی کولو کوششو کا چا اللہ راضی کے نو وهم گمان بدم نہیں او دا غ طرف نہ بروٹے تاپ سے منڈی وئی او دا عقل منی کارغه او دوټه مروټه راوړل سړی ته پخله کې ور ته خوې چې کدا کارو شو بدلو کې بمړ کدا شرانه لاړو دلو کې بمړ کدا نوکری می لاړو دلو کې بمړ کدا دکان می لاړو دلو کې بمړ خیال دراغه کدا پټیرانه چاواغه دلو کې بمړ شم نه وګوره ته خلابیام لاس په وهي او ځان له پیدا کې د انسان نه بغیر دا زناور چې دی د دې دکاندارای شته ها پټی شته نوکرای شته دی له څوک ور کوي خنزیر وګوره خنزیر څومره پلیت شي خدای پیدا کړی دی څومره پلیت ټیم په ټیم ور رسي خنزیر جلال کې د سیواز د په باندې دي چې ستاب صوبم ورتړوش دا سي غوړي ما په هندستان کې لیدلې دي اریان بشي چې داغه غوخه ته وګوري داغه आवाज دوته وګوري نو عزیزانو عرض میں داو چې شاه ابن ادهم د نوابه لباس بدل کا یا نادان زان د محمد د چمن گل کا رستو کا کارونه د دنیا عشق اول کړه کړه په عشق د یو کې عاشقان پزان لکون کاغه یو تکیناستی والله پوی بم نه او در پسې بروټه را منډي پوی بم او کده الله سره دی پرې خو او د دنیا او د بندا سره دی اختیار کړه در په در او خاورې په سر بغرز نو دې خبرو ته سوچ کوئ فکر ورته کوئ لوی مشکل در باندې راشي لوی تکلیف در باندې راشي نو یو ټکی را یاد کړئ چې تو چرا باشی بفکر مبتلا کار ساز ما بفکر کار ما ته فکر ولی کې کار احساس خو ستا په فکر کې دی تاسو وای په ایمان د الله څخه کار دی د الله کار درته معلوم دی الله سے دکانداری کوي ها کارخانه شتا نوکری شتا سشتا
دا الله کار دی زما کارونه کول ټول ورځ او زما کار بدای چې زبده ته به دا الله کارونه کې او الله بستا کارونه کوي. واخر دا قوم دی کنه دی یا دا خلق دی کنه دی لنډه ده. نن مازیګر د جمعې ورځ د لار شي کابلای کې بایسکوپونو ته نن بازیګر ورشي د خان زوی پکې نشتا د ارباب زوی پکې نشتا د نواب زوی پکې نشتا د افسر زوی پکې نشتا خو هم پکې دا د سټمار زامن بګوري او بایسکوپونه ته ډک وی کنه. د شپې وګوره په دا میوزیک سنټرو کې دا ټول بازارونه چې نن د ډمتوب مرکز شو هر یو بازار د کنجرتوب او د ډمتوب مرکز شو. دې کې د شپې وګوره چې بلو پرنټونه پکې چلیږي ته وګوره د خان زوی پکې نه د نواب نه د ارباب نه ټول دا د سټمار زامن پکې جاری ولی اوڑا گران شو غوری گران شو ډیر شکر دی خدای دې د لوګي مردار کا د لوګي مردار شي دسو هر شی وګور اسمان سره خبرې کوي هر شی د بنظیر ابتدا 300 روپے بورای و د چینو او انتهای 1050 روپے. ہندوستان هغه چینی را لېږلی دا چې کم غنی د هندوانو په غولو سار بشوي دی هغه چینی ته جوړه ده. نه په شرمونو شرمېږي د خپل وطن چینی نن بل ورکوي او د هندو په غولو چې کم غنی سار بشوي هغه چینی تعالی راغله هغه چینی په 1050 درکوي. دستا ملک دی په جمی کې انګريزان درتا بنینونه رولیږي جرابې بنینونه ټوپای داستانه وغیرہ وغیرہ وغیرہ. دا هغه مال دی چې انګريزانې ګلجو ته ورغورځي د خدای په نامه او هغه نور ملکونو ته لیږي چې دې کې ثواب دی د عیسی مسیح په نوم باندې. هغه مال په کاټنو کې راشي هغه مال بیا دلته پتا باندې په 500 روپے بنین خرڅيږي. بیا آیات آباد شریف چې کوم الله پاک جوړ کړی دی خدای دې آباد لري ځکه چې زمون خزه پکې مازیګر ټیم کې ډېره خوشحاليږي. ټیک شو آیات آباد شریف کې هغه بنینونه دلته پریس کړی شي او استری مستری او پلان ډینګ پکې وشي هغه بنین بیا د سن مایکل په نرخ باندې بیا پتا خرڅي. ورشي په کوټه دروازه کې وګورئ هغه بوټان چې انګريزانو د خدای په نامه را لېږلي هغه بوټان په 2000 روپے بوټ پکې دی په 1500 پکې دی په 1200 پکې دی په 800 پکې دی په 400 پکې دی. هغه بوټان پتا پدې بیا خرڅي. کافر ملک خیرات درکې او د دې ذلیلو د لاسه هغه خیرات بیا پتا خرڅي چې سکیږي ډېر خکی سکیږي ډېر خکی. الله چا سره ظلم نه کوي الله چا سره زیاته نه کوي. ستا د خپل اعمالو سزا ده چې تا ته بلاویږي. دا زما د کور خبرې نه دي چې ما تاسو ته وکړې زما د کور خبرې نه دي دا د پیغمبر خبره ده. کما تکونون یؤمر علیکم کما تکونون یؤمر علیکم څنګه چې یی دغه څه بدر باندې حکمران راځي څنګه چې یو جنې و ناوې کړې و
جنکای ورته ناستې وې نو هغې ناوې خو زړه کې خوشحالي چې ښه دی ودېږم خو هسې په ظاهره کوي نو جنکای ورته ناستې وې په دې کې زلمی راغی چې زلمی راغی ورسره دا د کوتکشا زامن دي دا وړاندې رسته کېږي چې زلمي سره روان وایي ته د سور بچیه ای د ذلیل بچیه حرامي لاندې رسته بتې کېږي خلکه خو مغه د خر بچی دی چې تاسو سره یو ځای ګرځېدو نو اوس ته څه شی جوړ شو چې دا څوک ورته داسې ګوري څوک ورته داسې ګوري څه چل دی خونې دوه شوې که خپې څلور شوې که سپېږمې پنځه شوې همغه خر دی که نه نو دوی ورسره یو را روان نو پوزه یې نه وه دا زلمي چې پوزه یې نه وه نو هغه جنکو چې ورته وکته ویې ویل دا خو بې پوزې دی بې پوزې دی بې پوزې دی چا ناوې واورېده جنکو ته وایي چې ډېر شور مه کوئ زما هم یو شونډه نشته د هغې د پا شونډه غوسه وه ول ډېر غږ مه کوئ شور مه کوئ واپس لاړ نه شي که د دې زلمي پوزه نشته نو زما هم دا یو شونډه نشته